درکه یا خدای پاکه ته پې د غیبو د خزانې راوغواړې. امین. یا خدای پاکه ته تیرا باغ لري او یا خدای پاکه ته د آفتونو د دغه نه وساتې. مونږ سره تاڼۍ راځي او که نه څه به کوې څه کیسه به کوو؟ یاره زه هېڅ هم تاسو سره نشم کولی وساتې. تاسو څه وایئ زه به ستاسو منظور یم. تاسو به پوره چې تاسو ما که څنګه دې غورځوئ زه تاسو ته بالکل په خوند درغړم. نیت هم درته کوم ځان هم درته نیسم او زه ستاسو هر څه کولی شم. د خدای تعالی خادم بس ته زما دغه دې وګوره غریبۍ نه وګوره. پرېږدې نه لکه ته دا وې نه نه پرېږدم خو دې نه پرېږدم خو دې نه بوځم برې تاڼۍ نه برې بوځم. او دین د سره دی دا کشر دی دین د سره ګرځي دواړه به بس حالات کې پراته یم بس پرېښوده به مري. بس تاسو خوښه چې څه تاسو وکړه زه خو تاسو ته هېڅ انکار نه کوم. که بدماشي درسره کوم ټول یې خو نه کړم زه خو غریب نه کوم. غریب سړی بدماشي نه کوي. نه هېڅ ونه څنګه به د تا سره وکړم. اوس چې تا سره ما کولی خو زما ثقت وي خو تاسو به مه یې چې څه چې زه تا له پخون بغړم زه تا له ما ظلم وویل زه تا له ځان ظلم زه تا ته دا وایم چې د هډوکي چې دي دا خو لکه چې ته ټولې چې دا خو تا شی غلط کړی که نه زه خو درته دا یم چې دلته خو موږ څوک نه پرېږدو. زه خو داسې ګرځم راګرځم زه چې څوک هډوکي ټولې دی بوځم ما له بالکل دې خلکو ته پته راځي. بس بالکل زه دا وایم بالکل زه تا ته منت کوم زاري کوم بس نن مې دغه کړه بیا به راسه 1 روپۍ ونیوي او دلته راشه چې چا نه تپوس کوي دا ټوله دا دی کې کسان دي ملګري دي ټول پېژني چې نه مې پېژني نو بیا مې وویل ناشنا مې نیم امریکا نه یم او دا دی کې د تیلو والا د پمپ کورونه یې دا دی کې دې مې پېژني. نو اوس ته څه وایې؟ اوس هم ستاسو وړاندې دغه نو اوس دې بوځم او که پرېږدم څه چلو اوس څه چلو نه بس که دې پرېښودم نو زه خو یم چې نن شپه حالات کې وکړې خبرې لرې دا خو داسې خو نه ګوره ستړی که زه تا له منت نه نه ټوله ورځ دې تېره کړه ټوله ورځ مې تېره کړم که زه تا له منت کوم که نه او زه تا له په خور غړم که نه نو زه ته بیا نو بس ډېر کمزور یم نو دا تا له منت چې کومه او دا تا له په خور دغه کومه دې خوا شه دې خوا راشه دې خوا راشه دې طرف ته شه دې طرف ته شه. زه تا له منت کاکا مې ولیدو نو کاکا سره مې لږه ټوټه ولګوله. د کاکا مقصد دا و یم خو پولیس والا خو چې تا تاسې نه چې تاسې هسې څوک وایي چې راځه حوالات ته دې بوځم نو هسې چا سره مه ځه خبرې دا مې سره ګپ ولګو ما د دې بدې رسته وکتل نو ځکه ما ودرولې خبرې ته غوږ کښېږده راځې څونه پیسې پیدا کړې. یاره قسم درته وکړم که نه تا ته مه وویل مخ په قبله ودانې چې دا زمونږ د کار مثال دی که مونږ 500 پیدا کړې ډېره ښه که مونږ 1000 پیدا کړې ډېره ښه. نن دې څو کړي نه نه روپۍ دې نه شوې یاره روپۍ مې شوي نو کافره به بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله 1 روپۍ کلمې مې ووایه کلمې مې ووایه او د دې به زما لړۍ او دغه ستا مخکې ځای زه ودرېدم که نه نو موږ اوس حوالات ته ځو که پیسې لې بس تا سره ځم چې کوم ځای له مې بیا ځم دا دې په دا پرې شو دې به دې کار وشي الله دې خوشحاله کړه والله پاک د دې وزرونه درکړه. یا خدای پاکه ته پې د غیبو د خزانې راوغواړې. امین. یا خدای پاکه ته تیرا باغ لري او یا خدای پاکه ته د آفتونو د دغه نه وساتې. دا پیسې چې د چا دي هغې ته هم دوا کوه دا پیسې د ما سره خپلې دي کاکا زه ستا غوندې زه هغې خو نه پېژنم بس ته د عوامي دوا وکړه چې خدای پاک عوامي هغې سره یا خدای پاک هغې سره هم ډېر خو خدای پاک ډېری به په ما خفه نه شې زما مشر په ما کمزوری ولګېدې او دا مې سره ګپ ولګو ښه دا لږه ټوټه مې سره وویله د حمزه خان ما ته پته ده زه دې پېژنم او ډېر وخت نه دې پېژنم چې دغه په دې سیکلو باندې به دا چپس او کباړ مباړ ټول دا د اختر نن 5 ورځ ده او ما دې ولیدو د ماشوم زوی م سره داسې خپل ذهن کې مې راغله چې یاره خلک څوک په چکرو پسې ګرځي څوک ناران کاغه نه څوک کشمیرونه څوک یو ځای څوک بل ځای نو کمزور را باندې ولګېدل په دغه وجه باندې دغه د خپل دغه تنظیم د طرفه بام وایي هغه 400 روپۍ دي هغه سره قبول کړه پرې ګپ خفه نه شي ښه داسې به د مشرې پیسو سره چې تپوس یې مکوځان ته لاړ شه رشکه کې به خپل بریک مریک هم سم کړي او بس پرې به وځي ښه ټیک ده غاړه راکوه ځه بام وایي صحیح الله دې وبخښه چې د خپل ولس خیر خوا دی یا د خپل ولس غمخوار دی یا خو عمر لا پدار دی یا